اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت هم وکړلو او به حاضرون تپوس وکړلو وانتم تسالون عني فما انتم قائلون کچېره تاسو نه د مو په بری کې سوال وکړل شي تاسو به څه جواب ورکوي الله رب العزت طرف نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم شوی دی چې اے رسول ته د خلکو ته تبلیغ وکړه الله رب العزت کوم احکامات په تو باندې نازل کړي دي د خلکو ته ورسوه اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه احکام خلکو ته خې طریقې سره رسولي هم دي الله رب العزت ورته بل ځای کې حکم کوي فاصدع بما تؤمر کوم حکم ته شوی دی یا رسول الله کوم احکام دي دا ته خلکو ته خې طریقې سره ورسوه حضرت حسن رضی الله تعالی عنه فرمایي چې الله رب العزت څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کړلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زړه کې غبرهټ وو نو الله رب العزت ورته دغه آیتونه را نازل کړلو چې یا رسول الله ته دغه خلکو ته د مولا پیغام دا ورسوه معالم التنزيل حضرت مجاهد تابعی رحمت الله تعالی علیه نه نقل کړی دي چې کله دغه آیتونه را نازل شو چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العزت ته سوال وکړو چې الله زب دغه کور څرنګه کوم زب بلېنګي ملګری منشتو دي اور مو سره به خلق ملګری ته وکی کنه آیا مو په خلاف باندې خلق رونزي د مو ملګری ته پرې نه دی نو الله رب العزت ورته د آیتونه هم را نازل کړلو چې وان لم تفعل فما بلغت رسالته کچېری ته دا عمل ونه کړل نو ته به د الله پیغام ونه رسول خلکو ته او ته من لازم دا ده چې ته د الله ولا پیغام خلکو ته ورسوه او رغله دا خبره چې تو من دي خلق در من دي حمله ونه کی لکه کفار شلو يهود او نصارا مشرکون شلو چې بار بار حربي باغوي استعمالولي الله رب العزت به اغه نه کمولي نو الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلی د پر دا آیات را نازل کړلو چې والله يعصمک من الناس الله رب العزت به د تو خلقو نه مدد وږي خلقو نه به د حفاظت کی وسدي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه منقول ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آیت نه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت د پر به صحابه او ډیپټي کوله پیراوي کوله او کله د آیتونه را نازل شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو چې اوس د توسو ډیپټي ضرورت نشته ده الله رب العزت د مو حفاظت زما خپل منی خستی ده په دغه حفاظت کوونکو کې حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنه هم وو چې هغه هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت د پر کوم نه هغه ډیپټي کوله ان الله لا يهدي القوم الكافرين الله رب العزت کوم د کافر قوم ته هدایت نه ورکوي لیار ورته نه خوي چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې حمله وکي بلکې چې هغه کوم تدبیرونه جوړوي کفار دارالندوا کې کوم تدبیرونه جوړ کړي وو انا می سپاره کې د ذکر ده الله رب العزت دا ټول ملیامید کلو ټول ختم کړو اندرنګ يهود کوم دا سازش جوړ کړو چې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل کو پوسنه ورمنه کونې رو ورزو هغه هم الله رب العزت ناکام کړلو منافقین دا سازش جوړ کړلو چې موږ نبی علیہ السلام باندې حمله وکړو هغه هم الله رب العزت کوم د منافقان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وربخېلو بار بار دوی به سازش کولو مکر به کولو تدبیر به کولو الله رب العزت به هغه منی کولو الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم کړو چې یا رسول الله تو دا حکم نه چې د خلکو ته تبلیغ وکړه نور هدایت دا د الله رب العزت خپل لوس کړه الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي په قران کریم کې انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء چې ته هغه خلکو ته هدایت نشي کولای چې کوم تو خو خلق دي کوم تو محبوب خلق دي هدایت دا الله رب العزت کوي چوتې څخه خشي هدایت د الله لوس کې د تبلیغ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذمہ و نو همدغه امت ته هم همدغه ذمہ ملو شي د تبلیغ د امت ذمہ ده د الله پیغام رسول د امت ذمہ ده نور هدایت الله رب العزت په لوس کې د هغه چوته هدایت کوي او چوته نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع په موقع کې عرفات میدان کې خطبه ورکړله اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت هم وکړلو اور به حاضرون تپوس وکړلو وانتم تسالون عني فما انتم قائلون کچېره تاسو نه د مو په بری کې سوال وکړل شي تاسو به څه جواب ورکوي دا غټول ورته په یو واز باندې جواب ورکړلو نشهد انک قد بلغت واديت ونصحت مونږ وਹੀ کوو د دې خبرې مندي قد بلغت چې ته مونږ ته تبلیغ رسول ده پیغام دی الله ولا رسول ده واديت او د دې ذمہ داری د پورا کړی ده
ونصحت اور د امت ولا خیر خوید کړی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسمان طرف ته ولیدلو اور بیا سترګې ټیټې کړي اور به درې زری کوم ده الله رب العزت دا عرض وکړلو سوال وکړلو اللهم اشهد یا الله ته هم گواوسی چې مو د خلکو ته تبلیغ کړی ده بلسم طریق باندې مینا کې هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه فرمایله اور حاضرین چې کوم اغوینه امدغه سوال به وکړلو الا هل بلغت آیا مو تاسو د خبر در سوال د تاسو مو د خبري جواب ورکړي حاضرین ورته ټول په یو اواز باندې وفرمایلو نعم او تو د خبر مونږ تر سوال ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا عرض وکړلو اللهم اشهد یا الله ته هم گواوسی چې مو دوی ته د تبلیغ در سوال ده اور بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایلو فليبلغ الشاهد الغائب اوس کوم حاضرین موجود دي دوی په ذمہ دار چې دوی د غایبینو ته خبر ورسوي خبري مطلب دا چې الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کومه ډیپټي ور کړی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خې طریقې سره پورا کړی ده خلکو ته تبلیغ کړی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خبره هم کوم د خلکو نه د پټه کړی کتمان علم کې کوم د ځون نه دروستي هر خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلکو ته رسولې ده حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې چیرې یو سړی دا بیان ورکی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلنی خبره پټه کړی ده دا سړی به درویغزون کوي د سړي درویغ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر خبره کوم نه پټه کړی ده دا خو د قران او حدیث ور تصریحات دي ځنه خلک د سړي چې هغه خپل جاهلانه او کفرانه عقاید د وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اعتراض کوي هغه یې چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی خلافت اول نمبر وو دا الله رب العزت حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کړو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام العیاذ بالله حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر نه ویریدلو د وجنه دا حکم څرګند نکړلو چې د خلکو ته یلی وي چې مو پسې خلیفہ وي هغه حضرت علی وي اوس ګوره دوی محبت دعوا کوي د محبت زمونږ حضرت علی سره اهل بیت سره محبت ته به استثناء د درو څلورو یا پنځو صحابه او نور ټول ول عقیدات دوی دا د هغه العیاذ بالله ټول کافر شوی دي قران کریم باندې دوی تحریفات قران کریم کې موجود دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د دې خبره اعتراض کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام العیاذ بالله صحابه او نویریدلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچيري صحابه او نویریدلو ګویا د دې خبره ته مستلزمه ده چې دی الله رب العزت په دې قول باندې بروسانه و چې الله رب العزت ورته دعوا کړی و چې رسول الله زب تو خلکو نه حفاظت کوم لکه څنګه تیر شول نو ډېر خرابیان د قول د وجه نه را پیدويږي چې دوی یې چې نبی حضرت علی اول نمبر وو او د نور ول کوم دا هغه ورسته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام العیاذ بالله حضرت ابوبکر او حضرت عمر نه ویریدلو د وجه نه دوی دا خبره ونه کړله الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم کړی ده فاصدع بما تؤمر تو ورسو څوک درته حکم شوی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خبري پورا رسولې دي او به دوی دعوا دي حضرت علی سره د محبت کوي حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته څکل شپږوشتو کولو بعد خلافت ملو شولو بیا هم حضرت علی د دې خبرې تصریح ونه کړلو چې خلافت لمبار خو مو دوی مون خسته اوس د مول لمبار روغللو نه د خبره تصریح ونه کړلو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین دوی په حضرت علی په دوی مشورو کې شریک دلو حضرت علی دوی په جامع المنز کولو باوجود د شجاعت بهادرین حضرت علی رضی الله تعالی عنه 26 سال په دوران کې دا خبره خلینه نه ده بسلی چې د خلافت خو د مو حق وو او دا دوی مونږ په زور خسته ده نو الله رب العزت دغه شونته خلقونه دغه شونته غلطو عقایدونه کوم د مونږ وسدي الله رب العزت د مونږ ته د خپل عقاید اصلاح کولو توفیق نصیب کړي الله رب العزت د بدو خبرو عمل کو توفیق نصیب کړي صدق الله العظیم